د کورمې ضلع علاقې وسطي کورم چې د ژوند هر قسمه سهولتونو نه وروسته پاتې شوي دی او خلک د ډیرو مشکلاتو سره ژوند تیروي. د وسطي کورم خونیخیل سیمې خلک هم چې نه د تګ راتګ لارې لري، نه اوبه، نه اسپتال او نه سکولونه، خو بیا هم تحریک انصاف ځایي مشر حاجي سید جمال په خپل خرج باندې د سیمې مشکلاتو ختمولو لپاره سړکونه او نور مختلف کارونه شروع کړي دي چې اوسیدونکو ورباندې د خوشحاله اظهار کړي. و دې غرونو کې مو ته هیچا کار نه کړی، نه یې مینګانو کړی دی، نه سینیټرانو کړی دی. و مینګان دلته مو ته راشي اول کې بس و بیا یې روډ ته تېروم، سکولونه دا دي ورغوله، مو ته هېڅ کار چا نه کړی. حاجي صاحب نه یې مینې دی نه څه دی، مو ته دا روډ دا د کورونو روډ شروع دی، روان دی انشاءالله. دا روډ مو تودو بوینه په 1991 کې په چاروي باندې شروع کړی و، سیول خلک بیا ته مو رسولی و، خو بیا دومره کال په روډ و چې دې کې مو بیماري وړلی، مو سبا لیارې دي بسایه چې کوم دی ویر کړله، و دې کې ډېر ګاډي چې کوم دی تباه شوي دي، ډېر مرګونه ورکې شوي دي. خو که تاسو ګورئ د کوم روډ روان شی دی دا د اویاو کالو کې نه مو ته پولیټیکل انتظامي او نه تیر شوي چې کوم مینیګان وو، که لارې کورمي که د بارې کورمي، او بیا مو د بابای کورم سید جمال اورګزي صاحب ډېره شکریه ادا کوو چې دې اوم باندې هغه راخمه کوو دا روډ یې ورته شروع کړ. د پاړچمکني خونیخیل سیمې ته تر اوسه پورې هیچا هم کار نه دی کړی، که MNAs دي او که ځایي حکومتي چارواکي. د تحریک انصاف مشر بابای کورم سید جمال وایي چې څه وشو که الیکشن میں بیللې، خود غریب عوام خدمت په ما فرض دی. منی کم زوم کناو انشاءاللہ تعالی مو به خپل قوم علم انسانیت مو به خدمت کوو دا، یا زمینه یم یا نه یم دا انشاءاللہ تعالی. دا مو بنې لکه 5 وخت لمونځ فرض ده، دا مو بنې فرض دی چې زه به قوم خدمت کوم دا. د پاړچمکني سیمې په شان د کورمې ضلع په مختلفو سیمو کې خلک د دربدرۍ ژوند تیروي. د سیمې اوسیدونکو وینا ده چې دوی حکومت او MNA او سینیټرانو نه ناامیده شوي دي، ځکه دوی په خپلو پیسو باندې روډونه، سکولونه او اسپتالونو جوړولو کار شروع کړی دی. کیمرمین اختشام سره رشید خان، خیبر نیوز، څمکني، سنټرل کورم.